چې د کومو زنانو ماهواري په خپل صحیح ټایم نه راځي، د بچهدانۍ سایز یې کمزوري یا وړوکي وي، د میلاوېدو ټایم کې وجود سوځي، د خپو تلي یې سوځي، سپینې اوبه یې ډېرې زیاتې وي، میلاوېدو ته یې صحیح زړه نه کیږي، نو د داسې زنانو عموما بچي زر نه کیږي. الله تعالی فرمایي زامن ورکول زما کار دی، لوڼه ورکول زما کار دی، ګډ وډ ورکول زما کار دی، او چې څوک شنډو ګرځم څوک دی وله ورکي. نو زه څنګه ویم چې زامن به کېږي، زه به دوی ورکوم. بې اولادۍ اصل وجه څه راتلی شي، په دې مو پوهه کوي. اصل کې د بې اولادۍ د سړو لحاظ سره دا یاد ساتئ، هغه کسان چې د کومو کسانو جراثیم د 60 میلیون نه کم وي کېږي عموما د 40% پورې هم. خو دې کې ځینې کسان داسې وي چې د هغوی جراثیم به 60% وي، خو هغوی کې اکټیو بیا لږ کم وي، یا که اکټیو برابر هم وي او د هغوی بچي نه کېږي، نو هغوی به بیا سکروټم الټراساونډ کوي. سکروټم الټراساونډ دا د اګو الټراساونډ وي چې د دې کې هایډروسیل یا ویریکوسیل خو نشته. نو چې هر کله هایډروسیل یا ویریکوسیل د سړي په وجود کې وي، لکه د اګو نه په پښتو کې د اګو نه چې کوم د جراثیمو رګونه راغلي وي، نو هغې کې تنګوالی راشي، سخوالی راشي، یا پکې هلکه شان رسولی راشي، د اوبو رسولی راشي، نو د هغې د وجې جراثیم کم شي او حمل نه کیږي. نو د سړو یو وجه پکې دام وي. دویمه وجه دا وي که د کومو سړو جراثیم 60% دي او د هغوی پس سیل یا آر بی سی ریډ بلډ سیل یا پس سیل دا زیات وي، دا عموما پکار وي د 5 نه 6 پورې پس سیل، او ریډ سیل چې کوم دي 2 نه 3 پورې پکار وي. نو که چېرې دا د 10-15 نه زیات وي، نو دا هم بیا د سړو په وجو کې راځي. درېیمه وجه دا وي چې د کومو سړو سوزاکي اثرات زیات وي، د هغوی تشې میتیازې سوځي، د خپو تلي یې سوځي، غصه زیاته ورځي، خوب صحیح نه ورځي، نو د دې تیزابي اثراتو د وجې دې کې پی ایچ لیول چې کوم وي استا زیات شي. انسان د 2 وجو نه مري، چې کله دې تا ډېر زیات ګرم کو دی به مري، او چې ډېر زیات یخ کو نو دی به مري. نو چې کله د پی ایچ مقدار زیات شي، نو د هغې د وجې جراثیم ډیکریز کېدل سټارټ شي، نو د دې د وجې هم د سړي په وجه باندې حمل نه کیږي، او یا که هم شي ابه ضایع کیږي. ډېره زیاته مننه حکیم صاحب. ماشاءالله ډېر خلک تاسو ته راغلیم دي او راځیم علاجونو ته. هلکان د چا نه کیږي، زه ورته علاج کولی شم، هلکان به الله تعالی والا ورکوي، او دغه شان کو چا جنکۍ هم نه کیږي، زه جنکو علاج هم کولی شم، داسې د جي. نو په دې باره کې زموږ کتونکو ملګرو ته معلومات ورکړئ. ړومبۍ خبره دا ده، زموږ د پاکستان بلکې د پښتنو یو مصیبت دا دی، که ته یو سړي ته بیخي رښتیا ووایې او مړه دا خو کفر دی، دا یاد ساتئ، دا قرآن دی. قرآن کې الله تعالی فرمایي سورې شورا کې یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء ذکورا او یزوجهم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. الله تعالی فرمایي زامن ورکول زما کار دی، لوڼه ورکول زما کار دی، ګډ وډ ورکول زما کار دی، او چې څوک شنډو ګرځم څوک دی وله ورکي. نو زه څنګه ویم چې زامن به کېږي، زه به دوی ورکوم. دا داسې چلي چې الله تعالی د انسان په وجود کې، د سړي په وجود کې 2 قسمه جراثیم ایښي دي، ایکس کروموسوم او وای کروموسوم. په پښتو کې یو د الک جراثیم او یو د جینۍ جراثیم. قرآن کې الله فرمایي دا زما کار دی، بس ټیک ده، دا د الله تعالی کار دی. نو بیا خلک علاج ولې کوي چې بچي یې نه کېږي؟ چې کله ساینس تا ته دا ووایي چې هر کله ستا جراثیم د 60 یا د 40% نه کم شي، نو دې کې د پریګنینسي چانسز کم شي. نو دا یاد ساتئ چې کله ستا او ته بیا د الله تعالی د قرآن د آیت خلکو ته کې ته علاج نه کې چې یاره دا خو الله تعالی چې زویم ورکول دا الله کار دی، لوڼه ورکول د ده 1000 کاله کې هم بچي نه کېږي. قرآن کې خو الله تعالی دا وعده هم کړی چې د رزق ذمه مه اخیستې را، ته را کوره مرو تعالی دې درکړي، د رزق ذمه الله اخیستیا، راشه ته خپل کار ته لاړ شه، الله تعالی به دله پکې برکت اچي. نو دا یاد ساتئ، دا د وای کروموسوم دوي، دا زه 30 سال نه جوړم، او د رب په ما دا فضل دی چې ما چاته ورکړې ده، نو په 100 کې د 1 یا د 2 کسانو به جینکۍ شوي، هغې کې به هم هغې هغه دوی صحیح نه استعمال کړي. چې چا دوی صحیح استعمال کړی د رب کائنات دا فضل دی چې الله تعالی به له ښه ښکلې زوی ورکوي. دا دوی به سړي خوري، د زنانه الک او جینۍ سره هیڅ کار نشته. څنګه چې قرآن کې الله فرمایي چې زنانه ستاسو پټي دي، چې تاسو پکې څه کوئ هغه به دله راخېږي. په دې کې بیا ټیسټونه دا پکار وي، LH FSH پرولیکټین تایراید، دا 3 ټیسټونه چې وکړي، بل دې کې AMH وي. نو چې کله دا ټیسټونه وکړي او دې کې فرق راشي، نو دا فرق بیا د زنانه دی. د دې ټولو مکمل علاج شته. بله مسله د زنانو یو دا وي چې د هغې ټیوب بلاک وي.
د ټیوب بلوک غټې 2 وجې وي چې کومو زنانو ټي بي تیره کړې وي یا د هغوی په وجود کې ټایفاید موږ چې ورته میادي تبه وایو د دې دوایانې یې ډېرې زیات استعمال کړي د هغې د وجې هم دا ټیوب بلوک کیږي بله وجه دا وي چې کومې زنانه ترسکون او مالګیچن او تراوه څیزونه او مرچکې دا ډېر زیات استعمالي او نن سبا د فاست فوډ میګي میکروني فاست فوډ دې سره هم د زنانه په وجود کې د بچو جراثیم کم جوړیږي او د سړو دپاره هم همدغه دی دا دی کې صحیح نه جوړیږي ماشاءالله حکیم صاحب له خپل د رابطې نمبر تاسو سواد کې هم زموږ کتونکو ملګرو ته ټایم ورکړی هغه نمبر چې کوم دی هم نه میلاویږي لکه کنفرم نمبر ووایي او ایډریس هم راکوي د سوات هم او د نوخار هم بالکل اصل کې د نوخار دپاره خو زموږ دواخانه چې کومه ده نو دا د نوخار فلاین کوچو اډې سره ده د فلاین کوچو اډې ته مخامخ سپارک هوټل دی سپارک هوټل سره گلې کې دواخانه ده او تقریبا 1 یا 2 منټو کې سړی چې کوم دی هغه دواخانې ته رارسي په خوځخیله کې زه به انشاءالله تعالی دی جمعې ته نه را روانې 3 اپریل چې کوم ده د هرې میاشتې ړومبۍ جمعه چې کومه ده نو دا زموږ په خوځخیله کې وي هلته شا دواخانه ده امریک لیبارټري ده یو بی ال او د مټې چې کوم د خوځخیلې چې کوم مین چوک دی د مټې چې کوم ځای نه د ګاډي د مټې نه د مټې دا ګاډي چې کوم ځای نه دي خوځخیله امریک لیبارټري کې د هغه ځای نمبر چې کوم دی هغه دی 0342 33 76 797 نو دا د هغه ځای نمبر دی په سکرین باندې به انشاءالله تاسو ته رام شي او زموږ د دواخانې د نوخار 0333 91 38479 نو دا زما د دې ځای نمبر دی او د خوځخیلې هغه چې دی 0333 91 38 479